کم بنده چې نفل کوي گویا دی د الله رب العزت خپل د محبت اظهار کوي چې یا الله دا فرض خو اسم فرض یا خو باسم کوم ای غراتا اختیار نشتا خو ز په دې فرض واستومان نیم زبانه فلم کو دیکھو نفلی صدقه ور کوي مدامدن الله جل شانو سره د مینې اظهار کوي بل اوس یوسف فضیلتونه حدیث مبارک کې راځي کم منده چې سحر منځو کې او خپل زیناس خپل ذکر او اذکار کوي تر دې چې نور روخي او 15 منټه تیر شي او بیا د 2 رکعات د اشراق منځو کې نو د یو حج او د یو عمره ثواب ورته ملایي او بیا رسول الله مبارک دریزل فرمایل چې کامل پورا څه مطلب چې ګوره شک شوبه بګیونه کوي د پورا حج د پورا عمره ثواب ورته ملایي صحیح شو لک ثواب نه مکمل ثواب ګوره 2 رکعات د دومره اجرونه ثوابونه ملایي کی بنده نو رومنه فائدې دا شو دویمه فائدې سره غټه حدیث شریف کې راځي بلکې احادیثو کې راځي چې د نوافل او فضیلتونو کې یو فضیلت دام دی چې کله ورځ د قیامت شنو الله با انسانانو سره حساب کوي نو د فرض او حساب بم کې نو الله رب العزت به وګوري چې د بندا منځونه ته وګوري چې د منځونو کې څه کمه خونښت نو په فرض منځونو کې څه کمه کوتاهی روزي الله به فرشتو ته فرمایي ځا نرمي ور سره کوي زما د دې بنده په عمل نامه کې نفلونه لګو ګوري ک نفلونه وی اغه نفل ولا د فرض په ځای باندې څه کوي قبول کوي دویمه سنت وی فائدہ شو چې دې نفلونو سره زمون اغه دا فرض کمی به پوره کیږي د الله جل شانو سم فضل او کرم نو حساب کتاب به د فرایض در سره آسان شي دوه فائدې شوي بل درېمه فائدہ د نوافل کم بنده چې نفل کوي نوافل اهتمام سره کوي باقاعدګۍ سره نو دیبا چرته په فرضو کې سست نشي نو درېمه فائدې دار چې کوم سړی د نوافل اهتمام کوي په فرایضو کې بدن کمې کوتاهي ونشي چې فرض چې نفل چې په لازم نه دي چې هغه کوي نو فرض به پاتې شي یو سړی نفلی روزه نيسي نو نو فرض پاتې شي سوال نه پیدا کیږي یو سړی اسه نفلی صدقه او خیرات ورکړي دی فرض زکات نه ورکړي خامخا به ورکړي نو د نوافلو فائدہ دا چې په فرایضو کې به سستی او غفلت دا نه ختم شي ابدا ختم شي کم سر بل سلورمه فائدہ په حدیث شریف کې راځي عمار ابن یاسر رضی الله عنه فرمایي رسول الله مبارک فرمایي کم منده چې نفل کوي نو الله جل شانو د ټول صغیره ګناهونه معاف کوي اگر چې هغه د سمندر د زګ برابر وري نه نو نوافل د ګناهونو د معافی ذریعہ الله په ګناهونو د انسان معاف کوي پنځمه فائدې سره یو حدیث شریف کې راځي کم منده چې نوافل اهتمام سره کوي اشراق کوي اوابین کوي تهجد کوي نو الله جل شانه فرشتو ته فرمایي د په عمل نامه کې د صدقې کول اجر ثواب ور سره